السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام پی ټی آی پښتنه او لکی مروت توام چې کوم پی ټی آی سره تعلق لري هغه سره مخاطب یم. دا نور غلو زمن دا نور چې کوم دلته موږ باندې مسلط مخشي که خان دا او که ملا دا که هر چې چوک دا که کومه پارټۍ دا سره نه مخاطب. زه صرف ټولو پښتنو پی ټی آی او ټولو هغه مروت سره مخاطب یم. اول دا کلیپ وګورئ. دا کلیپ ډېر خفه کړم. ملګرو دا تصویر شیر افضل خان د ایخ ټیم والو چې کله د عمران خان سره یو وکیل نه و او دا شیر افضل خان هر یوې ته ملا تړلې وه. خلک قسمه قسم په دې باندې تاسو ته ټولو ملګرو ته پته ده چې شیر افضل خان ته چې څرنګه خلکو اسټبلیشمنټ والا وویله هر څه چې وویله تاسو ته پته وایي او څومره هلې ځلې تېرې سلې مخکې تېرې سلې اوس تېرېږي تاسو ټولو ته مخې ته پرته ده. خبره دومره ده چې مروت صاحب ته به خلک وایي اسټبلیشمنټ یې ما اردو چې بیان کړی و چې ګوره موږ پښتانه دا شیر افضل خان یوه چغه کړي وو. موږ مروتو چې چغه ورته وایي چې کله مروت چغه کوي او پښتانه بیادار چې ګیږي بیا هلته نه ګوري چې دلته نقصان ده او که ښه دي او که بد دي. نو دا خلک ریچیک کړي وو. شیر افضل خان دې نه مخکې نه خو سیاسي پارټۍ چې بین یې پاتې سلی او نه ایم پي یې پاتې سلی او نه کرپشن و چې ده رکاو کولو چې بل کیسونه ولاچو. خو بهرحال بیا تاسو ټولو هغه پښتنو ته مخاطب یم چې څومره پښتانه دي چې موږ پښتانه چې دلته ورک کړل او پی ټي آی په الله کرم باندې پړ شي وو د لیډرشپ ټولو او سایډ ته ورانه. نو دا شیر افضل خان تاسو هرې ضلع کې به ټول پښتانه کتلي وي چې څومره مشکلات په قدم پیش کېدل تاسو ته او شیر افضل خان ته تاسو په مخه دي. نن که زه ووینم شیر افضل خان چېرته هم چې جي هر سړی سیلفي ویډیو ورسره جوړوي او په هزارو په لاکو خلکو یې د مینوال دی او د سپورټ کوي او په ده باندې مین دي. زه هغه خلکو ته وایم چېرته وده یې چېرته خوبونه کوئ چېرته تاسو لاسو کې موبایل نشته چېرته تاسو لاسو کې ټیک ټاک نسته تاسو لاسو چې فیسبوک نسته تاسو لاسو چې بل څه شی نسته. د مروتو تاخیري چې خبره کوم اول دا ټولو پښتنو ته پیله وایم تاسو لاسو چې موبایل نسته چې کله شیر افضل سره د ټیک ټاک یا ویډیو ستا مینه خوښته خو د ده سپورټ مینه تا سره نشته. شیر افضل خان بار بار وایي چې ما لیډر صرف عمران خان دی یو پلار نه منه بل چا او زه وایم زه پی ټي آی ورکر یم ته وایې بل یو وایي چې دا لیډرشپ ټول کمپرومایز و تر اوسه پورې چې سوي دي چې څومره دي ټول کمپرومایز و او دې لیډرشپ نه غوښتله چې شیر افضل خان یې دغې ته راوستی وي او په قدم په قدم یې دته کډې کیندلې او غارونه یې ورته کیندل او پښې یې وهلې. خو په دې باندې موږ ټول خاموش وو. موږ پښتانه ګوره دا چوک و موږ پښتنو خاورې نه وو که نه موږ پښتنو خاورې عزت په جوړو که نه موږ پښتنې پوره دنیا چې یو نام پې جوړو که نه دنیا پښتون سړی چې وي پښتون مشر چې وي چې ټیک سي هغه مخې ته چوک پرېږدوي. تاسو نه زه تپوس کوم نن تاریخه پورې چې څومره پښتانه را اوچت شوي دي موږ مشران دي یا موږ لیډران دي چې څومره زاړه تیر وختو کې تیر شوي دي او په حقیقي معنی موږ نمایندګي یې کړې ده آس چا پرې ایښي دي قسمه قسم. منظور پښتون ته چا بدرد نه وویل منظور پښتون ته چا اسټبلیشمنټ خلک نه وویل دلته نور چې د سره څومره یاران دي ملګري دي دا ټول مشران په جیلو چاو دکې وایي کیسونه کوي او راځي بیا جلسې کوي دې ته چا بدرد ولې نو ټولو ته وویل هر سړي ته وویل څومره خلک دي دلته چې یو مشر رچیک سي او خبره تا پر وکړي نو ولې دا خلک ته په خاورې پښتون مخ ته پرېږدوي نه پرېږدوي نو پښتون ته ولې ودی پښتونه ته ولې دی چې تا بېغوري ده ولې سوچ نه کوي ولې د سپورټ ول نه کوي تا ته زه دلته حیران یم چې ته خو ټیک ټاک ته محبت مینه خو د سره شته خو ته دا یوز کوې ولې نه دا خو یو پاور ده ته ښکاره که لیډرشپ ته دی ټول دنیا ته ښکاره که
نارې کوي شیر افضل خان چې په کومه ورځ وایي چې زه عمران خان سره نه یم په هغه ورځ ټول بایکاټ وکړئ. اول بیا زه کوم ټول یې وکړئ پی ټي آی چې وایي چې عمران خان نه منه. نو چې عمران خان نارې وایي چې ما لیډر صرف عمران خان دی، د نور څه پکې راغله چې دی په موږ باندې لیډران له موږ په سر باندې دی هغه جوړوي. ملګرو صرف دومره خواست کوم، زه دلته موږ لکه مروت خلک دي، مروت دي چند خلک دي، زه وایم چې پته نسته دو د یمني سیټ شیر افضل خان ته ورکو، اوس دو وایي چې پته نسته. زه شیر افضل خان سره ډېر قریبي پاته سلی او قریب ما د ملاتړ کړی ده. ما د ملاتړ یک ټیم چې کړی ده چې کله دا مروت قومي اتحاد چې او دومره ما صفت کا ولې چې زه دلته پنجاب چې د مروتو لږ ډېر د غچې به پرېدله کارو چې او چاته به لږ ډېره مسله وه هغې چې مو به ملاتړ کاوه. نو هغې چې خو ما ته چې د سپورټ راکوله به ده به د چېرته موږ باندې سخته راله لا به موږ نه کېدله بیا به ده ته ټلیفون کوو نو ده به حل کوله. هلته زه دا ما پارټۍ چې نو مروت قومي اتحاد چې خو ده به بیا ما صفت کوو چې یاره ښه سړی ده. زه خو د پی ټي آی ما ته خلک وایي ته چمچه یې، زه خو د پی ټي آی ډېره وخت راسې چمچه یم. ما خو 15 سال کېږي پی ټي آی چې زه خو د پی ټي آی 15 سال راسې چمچه یم. دا خو ټول خلک په ظاهره باندې ما نارې کړي دي چې زه بېشکه چمچه یم، خو ما خو 15 سال کېږي چمچه تو پی ټي آی سره. او ما پی ټي آی چې چوره لیډرشپ یا که یمني که ایم پي هغه خو به زه قدر کوم او شیر افضل خو به زه خامخا کوم چې ما یک ټیم چې د مروتو لپاره کوشش کړی ده. اوس خلک وایي شیر افضل خان کال نه ده وتلی، اپوزیشن چې ناسته وفاق فنډ نه ورکوي، تاسې ولې دا دومره شور شرابه مو جوړه کړې ده او وایي چې موږ ته یې څه شی نه کړله، موږ ته یې څه شی ټول لکه مروت خو شیر افضل نسي پارېدی. بدقسمتي مو ده چې هلته وفاق چې مو حکومت نسته ده، اپوزیشن چې ناسته فنډ نه ورته میلاو کېږي، که لږ ډېر ورته میلاو سي یا صوبایي حکومت نه ورته میلاو سي هغه چې خو دی داسې نسي کوی چې هر سړي ته برخه به ورکوي. اول زه جان وایم چې ما لا څه شی نه دي ونه غوښتي، ما لا څه شی کلي ته نه دي کړي چې زه د سره قریبي یم. تاسو بیا ولې دا ګیلې کوو؟ زه ګیله نه کوم، تاسو ولې ګیلې کوو؟ دا خلک ولې دغسې کوو؟ تاسې خپلو خاورې نه یو سړی ده په سوشل میډیا دنیا ته ریپرزینټ کړلو او ټي وي باندې هر جي باندې مروت لفظ چې چوره دا هغه دي، تاسو هغه ته سوچ نه کوو چې دی خلک باره خلک چې کوي د سره او موږ دا چې ورسره شروع کړي دي. زه صرف دومره وایم چې مروتو او خاص کار پښتنو تاسو چې څومره پورې داسې لیډر راچکسلی او د سربراهي کړي هغه څوک هم چېرته نه پرېږدوي، هغې پښې وهل کېږي او چې کله پورې هغې پښې وهل کېږي او تاسو دغسې استعمالیږئ او دا بار بار موږ پښتون ولې خوار ده، موږ پښتنو چې ولې دا مصیبت ده، موږ پښتنو چې ولې دا عذاب شوري ده، ولې دا په موږ باندې ظلم زیاتی شوري ده، تر شروع راسې دا ولې موږ سره ظلم زیاتی کېږي، جبر شوري ده، د کوم حالات مو دي پښتونخوا چې کوم راسې دي، یو نسل پوره تیر شو دا پښتنو حال بدل نشو او موږ دا دومره 35-40 سال خپل زندگی چر تیر کړو، موږ په دې حال پښتنو باندې حال سمېدو ونه لیده. دا وجه دا ده چې موږ پښتنو چې چېرته هم چې څوک مشر راچکسلی ده بیا هغې ته موږ د ده پښې والې دي، هغې ته موږ کډه کیندلې ده، ولې چې موږ ته داسې یوه پالیسي جوړه کړي او دا پالیسي له وجې موږ پښتانه ټول تباه یو او ټول دې وجې نه موږ پښتنو سره ظلم زیاتی لګیا. ته یو سړي سره خو ودرېږه، یو سړي سره خو په کلکه ته هغې سپورټ وکړه، تا ته خو به دی پروپیګنډې جوړوي، هر قسم هغه به کوي، تا مشر به ټارګېټ کوي چې دې نه مخ واړېږي. نو راسې ودرېږئ چې تر چوره پورې دغسې تقسیم یو ما بار بار نارې وهلې دي، قسم په خدای چې پښتنو یا مروتو سم سو الله تاسې حالات صحیح سي چې تر چوره پورې مو دا حال یي او تاسو مشر قدر نه یې کړی او مشر مو دغسې لاوارثه پرېښایي او دغسې مو خلکو ته ورپرېښایي او تاسو به وجود هغه چې استعمالیږو تر هغې پورې تاسو تقدیر بدلېدا ول نه ده. کومه ګناه کړې ده شیر افضل خان؟ زه دې لیډرشپ دې په ورکرو نه تپوس کوم کومه ګناه شیر افضل خان کړې ده؟ شیر افضل خان خلاف یوه ویډیو روباسو چې پیله شیر افضل خان پارټۍ خلاف غږېدلی، بیا به اول زه غلط ورته وایم. شیر افضل خان چې چا پسې غږېدلی ده اول شیر افضل خان پسې هغه کس غږېدلی ده، نو شیر افضل خان جواب ورکړی ده. ګوره شیر افضل خان عادل راجا پسې میدي پسې لګیا ده چې یوټیوب باندې د شیر افضل خان پسې شروع پروپیګنډه کوي او ناسته
لګیا ده هغه یې غپسې غږېږي د منچې پارټۍ لیډر ولې دای عادل راجه باندې درېږي ولې دا شیر افضل خان ټارګېټ کوي نو چې شیر افضل خان ټارګېټ کوي ورکر نه زه تپوس کوم هلته ته د پارټي پالیسي په نظر نه راتله هلته تا دماغ هوښیار نه کوله هلته ته په سترګو ړوند وې چې هلته کله شیر افضل خان پسې په ټي وي باندې یا په بل چیشي باندې ناست و او شیر افضل خان پسې خبره کوله ته هلته ورکره غلی وې ته هلته ذهن چار نه کوله تا ته هلته سوچ چې نه درتله چې شیر افضل خان خلاف چوک غږېږي دا پارټي پالیسي نه ده دا پارټي پالیسي خلاف نه غږېږي نو چې ته تپوس یې نه کوې زه یې نه کوم بل ورکر یې نه کوي نو آخر جواب خو به شیر افضل ورکوي که نه زه تاسو نه تپوس کوم چې تاسو خلاف چوک وغږېږي له ما خلاف چوک وغږېږي زه به جواب ورکوم که نه ته به جواب ورکوې که نه خو چې ته جواب ورکوې بیا شیر افضل خان ته ولې وایې چې ته جواب مه ورکوه تا شیر افضل خان سپورټ کړی دی چې کله شیر افضل خان خلاف دا خلک غږېدلي دي یو عادل راجه باندې دا ټول پارټۍ هغه خلک دي چې دلته ټول کمپرومایز دي څه شی کړي دي خان پاره تر اوسه پورې خو کړي دي ورکر تباسلی ده ورکر مړسلی ده ورکر تباهي سلی ده ورکر منډه ترړوالی ده نور څه شی کړي دي د لیډرشپ اپوزیشن عہدو باندې دو ناستی په سینټ چې دو ناستی نور ال عہدو باندې دو ناستی شیر افضل خان سره خو وای بمبر دم نسته پارټۍ چې هیڅ شی نه دی و بیا ته ګیله شیر افضل خان نه چې شي کې ګیله خو یې لیډرشپ نه وکړه کنه چې ورکر کوم حال کو تپوس والے نسته او تر اوسه پورې کومه پالیسي و دو خلکو او تر راجې نن استعمالي د شیر افضل خان خلاف هغه ورکر ته سپورټ نه کوي شیر افضل خان په سوشل میډیا تا سره طاقت ته زه دا نه وایم چې ته شیر افضل خان سپورټ وکړه ته د شیر افضل خان عمران خان په وجه سپورټ وکړه ته د شیر افضل خان سپورټ وکړه عمران خان سمیت یې وکړه چې کله شیر افضل خان پارټۍ نه وځي له عمران خان نه بار سي بیا پسته راځه بیا په شیر افضل خان تنقید کوه دا نه غواړي چې تا په خاورې چې تا په پښتنې خاورې چې یو سړی رچیک سي او دې پارټۍ چې یو مقام جوړ کړي لا پښتنو چې یو مقام جوړ کړي دا خلک نه غواړي دا ادارې نه غواړي دا هیڅوک هم نه غواړي چې تا پښتنې خاورې چې یو سړی رچیک سي او د هغې دلیري او هغې هر وخت پښو ول دو نه وږي راشئ خدای رسول ته وګورئ پارټۍ پالیسي دا ورکر ته زه وایم چې تا پارټۍ پالیسي مخکې چېرته وه چې کله شیر افضل خان کومه قرباني کړې وه او کومه قرباني شیر افضل خان کوله هغه خلاف چې کله په ټي وي باندې خلکو خبرې کولې او بیا جواب چې شیر افضل خان ورکړو اوس ته راجې نن هغه ته پارټۍ پالیسي غلطه نه وایي او شیر افضل خان ته غلط وایي چې دا پارټۍ خلاف پالیسي خلاف کوي په هر حال ټولو پښتنو ته وایم چې بھرپور سپورټ یې وکړئ که چیرې غواړئ کنی شیر افضل خان دی چې هیڅ کمزوري نه راځي شیر افضل خان دا نه ده چې تاسو ته محتاج ده شیر افضل خان ته چې خدای په کوم عزت ورکړ یا چې کومه منډه ترړه پی ټی آی پاره وواله هغه وواله تاسو به اورېدلي چې دوی ویل چې عمران خان راشي ما ټولو ورکرو سره وعده ده چې زه به په نظر نه راځم نو چې دغسې خلک دغسې مشران تاسو موږ نه ټول په شا کېږي بیا به اخر پاته څه شی سي بیا موږ به دا حالي چې اوس مو کوم په پښتونخوا کې ده مننه جې شکریه